نن سبا چاته وایي ورکې واده ویلې نه کوي هغه یې څه ما کار و بار نیست بیروزگار یم اول چې ته کار ته نصیب جاب ته نصیب شي هغه نه بعد بیا زه واده کوم حالان که خدای د بل څه یی پروردگاری که جاب د نوی کار د نوی ته لږ ایمان مضبوط کا لږ ما باندې باور وکا لږ ما باندې توکل وکا خدای دې یی سم ما باندې توکل وکا ما باندې ایمان مضبوط کا واده وکا که ته غریب واده کول سره به تا امیر جوړ کم ان یکونو فقرا ودونه وکوی پروردگار یی و انکحوا الایام هغه بچه چې هغوی ودونه نشته دي هغوی ته ودونه وکوی رزق خدای لاس کې ده روزه خدای لاس کې ده کچری دا کسان غریبان وي پروردگار دی زب دا کسان و تاسو خپل فضل سره مړو وګرځوم تاسو به امیران وګرځوم دا ما وي سوال ما بچی ته روزګار ملو شي اول ما بچای دوبه تلور شي خوره وکي کامیاب شي استرالیا کې لاس کوله تیر کی ساری سپین شي اغه ورستلو شي بیا به زواده وته کوم نه اول بچی ته واده وکوي 15 کالو ته ورسیږي 13 کالو ته تو دا چې هغه روح خراب نشي هغه باطن نجس نشي هغه بزای طرف ته مایل نشي نه دینه بهتره خبره خاده ګناه ختم کولې د لپاره معاشره کې غیرت مثبتولې د لپاره که غوړې څه معاشره نه ګناه ختم شي که غوړې څه معاشره کې د خواتینو مانځه او د مرد مانځه د سړیو مانځه او د ښځو مانځه هغه اراده هغه رابطې نه وي څه ناجایز رابطه ده بیا بچیو ته خپل ټیم سره ودونه وکوي یو کلکه اوسه صلوات واسه محمد وال محمد باندې آیات ترجمه هده توضیح شو ان شاء الله کنه ودونه وکوي خدای دې که غریبان و زم به امیر کم زب پیسې در کوم مخکې هم اوس چې ته وی جمعې کې ویلیو چې خدای دغه وعده ده چې واده سره انسان واقعا مړولی امیر شولی یو بهترین سبب چې کوم دغه واده کوله ده چې انسان که غریبی چې واده وکړي پروردګار دغه واده برکات واچینه هغه رزق هغه روزی زیاتوي هغه چې کوم غریبانه دی هغه په امیرۍ بدلوي خو مخکې هم چې ته ویلیو چې کور مې کې ولټا انته خبره ده نن سبا خو یا یو که نه چې کله واده وکړې یو میله جوړه کړې یا یې بیا به لاس کوله په شا کې نه دا څه وجه دی آیا د خدای وعده درغجونی دی پروردگار آیا نعوذ بالله پروردگار وعده درغجونی دی چې مو ودونه وکړو واده نه وروسته د مو غریبان شو مونې د قرضې وي خال دروازې ته ټکوي خدای د وعده درغجونی نه دی مو چې کله واده کولو کېدای شي واده کې مو حرام کارونه کړي وي ځکه د مو واده سره امیر نه کېږو خبره ته بغاور ان شاء الله وادو کې مو اسلامی ودونه نه دي که مو حسینی ودونه وي که مو زینبی ودونه وي که مو علوی ودونه وي څو کوم واده حسین هیلی دی کوم واده علی و زهرا سلام الله علیهما کړی دی که هغه شی ودونه مو کولی هر یو واده سره به مو زندگی رڼا کېدله مو بچای به کامیاب و مو ته به خدای نیک و صالح اولاد را کړی و مو به پردیو قرضونه خلاص و خو بدبختی دغلته دی بدبختی مو دلته دی مو دلته بدبخت یو چې کله واده کوو واده ته خو ورېځه سیخوو هغه صاحب ته یو جنترۍ ته وکسه خو دغته سترګې نه غړو چې کله واده کوو واده ته بیا په سود پیسې راوړو سود والا پیسو باندې مړې پخو هغه بیا کلی والا ولې مړې وخورو حرامه مړې مو څه بو وخوړله اخلخانې ما وخوړه خلکو نه ما وخوړه تاسو نه پښتنه وکم چې دغه واده به بیا سړی موړ کړي